دې د وجنه د منکرین حدیثو د نیولو اهم طریقه یاد ساتي. منکر حدیث سره چې باس کې لنډه نقطه ادا ده. ما چې کله منکر حدیث سره په دې نقطه باس کړه 3 قدمه مخکې نه لیدلې. لنډ سوال په منکر حدیث کوا وې د قران نه بهر ته بل وحی معنی کنه معنی. دا لنډ سوال لزم سره نوٹ کې د قران نه بار نور وحی معنی کنه وحی صرف دا ده. نو جواب بر دو حالونه خالی نه یا به وی چې د قران نه بهر وحی منم نو دا څنګه معنی قران کې وی چې وحی الی هذا القران ما ته صرف دا قران وحی شوی دی هاذا متعین محسوس بس تا خو درو صدا استدلالو چې ته قران صرف وحی معنی نو دا بار دی وحی له ومنه نو کچرته کې وی چې د قران نه بار وحی منم کیسه ختم ده چې قران نه بعد وحی ومنله دا احادیث وحی دی وحی ته په عقل تلې مونږه په عقل نه تلو خبره ختم مو حدیث ته وحی وایو تا ومنله دا زمون فتوا ده کوي چې د قران نه بهر بل وحی د منم لنډه خبره ده وای دا اقیم الصلاه او د اتو زکات تشریح راته وکړه دینه ودین نوسی دا لنډه طریقه ده بحث رسول الله منس کړي دی او زکات یې کړي وی دا خو عمل دی وزه حدیث نه منم سنت منم وای دا عمل چې رسول الله کو نه پولاړه فاتحه ویلې دا کنه بیاو پناسته تحیات ویلې دا کنه بیاو دا رسول الله ته چاوي چې الحمدلله په پولاړه او تحیات او پناسته رسول الله علیه السلام ته چاوي ک الله وتویلی نو قران کې وخایا او کله وتوری د قران نبار الله زما دا او چې قران نبار وښتا او الله رسول الله صلی الله علیه وسلم قران نبارم خبرې کړې دي بس د قدر پساوي دوسه دي نو دا زمون مولان مسرخته شنه د بخاری په حدیث هغه اعتراض کوي دین به جوړ وي او دی وجنه د قران خلاف دی او هغه دی وجنه صحیح دی نه دی اصول دراخ کا تر سوچ دې سره دی اصول نه دی کړي دا نور خبره مچا بخاری خو کته لزل ثابت کړای مانی نه تو سره وګ لباس کې کمشي چې دی منی قران هغه کې راټینګ کوي د دې قران مطابق د صلات زکات تشریح راته وکا خطبه سر سید احمد خان تشریح مانی د پرویز به مانی د جیلانی برق به مانی عبد الله چکرالوی به مانی سر سید به مانی پرویز به مانی او رسول الله صلی الله علیه وسلم نور تشریح تم مانی او زم منم او زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریح منم